السلام علیکم ګرانو قدمونو کتونکو زه حضرت حسین تاسو ګوره بازی را نیوز دا وخت موجود هم پکې راسي ګراوند کې په کوم ځای کې چې د جماعت اسلامي پاکستان د منګای خلاف جلسه را پای کې به امیر جماعت اسلامي به دلته کې وس تقریر کې هغه هم تاسو خو او د جلسګاه تاسو خو چې څه صورت حال دلته کې راځي زموږ سره دا وخت تاسو کتل شي ګراسي ګراوند کې دلته کې جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب هم راغلی دا غبم خبره طریقې د بنګای خلاف چې دلته کې کم عوام راغون شوی دی هغه هم تاسو خو دا وخت تاسو ګراسي ګراوند ګورئ دا منظر تاسو خو د بازی را نیوز په سکرین باندې نه خپنهغه د منګوري نه دا وخت تاسو یې نه کوم په سواد کې ګراسي ګراوند کې چې کومه جلسه د منګای خلاف جماعت اسلامي منعقد کړي و هغه نن جاری ده تاسو په سکرین باندې نه زبر سټیج خو لازم ان شاء الله او دغه کې کوشش کوو د نور مرګو سره هم خبره طریقو د وخت زم په سکرین باندې ګوري امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب هم ناشته او نور دغه کارکونان دلته ناشتي تاسو په سکرین باندې راخېما دا وخت تاسو ګورئ زه کوشش کوم دلته کې زمونږ سره صحافیان رونم ناسي دغه سره په خبره طریقو زمونږ سره د پی ټی وی نماینده برکت علي صاحب ناسته هغه سره قواله ورزمه دا غره تاسو کو د جلسې حواله سره چې تاسو وي او بیا به مخکې ځو ان شاء الله سراج الله صاحب تقریبا تاسو خو په سکرین باندې هغه حیثیت ختم شوه دلته د دیو جن د وزیر کاله پس بدلته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له سر خیر ده تاسو خیر جلسه راغلی سګوره جلسه په کم جوش کې روانه ده خلک راغلی نه راغلی سهله یاره زما خو اول خو تاسو ډیر زیات مهرباني د بازی را نیوز چې هغه مال د مقرره کړه زما د دریمه جلسه د چې زرا زما کم چې په سواد کې ریسنټلی رواني دی اول تحریک انصاف پرایم منسٹر راغلو بیا کم چې د پی ډی ایم چې کوم مشترکه جلسه پی ډی ایم نه خو د مریم نواز مسلم لیگ نون او دا ورپسې د سراج الحق تا نو هغه دواړو جلسو کې ډېره زیاته غڼه وا دغه شانتي دا واسطه جماعت اسلامي ده نو خیر دا چې کوم زبر د خپل یو پوینټ اپ وایم چې غڼه چې دنو هغه معیار نه دی البته هغه پارټیان مقبول دي د مریم نواز یو خپل حیثیت او چې د خلکو دا خواهش او چې موږ لوړ شو هغه وینو هغه چې کومه بیانیه چې دا هغه اپناو کړی دا هغه واورو دغه شانتي پرایم منسٹر لګ جماعت اسلامي خدای دې چې بس کې ماضي کې دا چې کله یو طرف ته وړ کله بل طرف ته وړ دا خبرې مبرې شي تاسو ګورئ سر لکه خلک د منګای د لاسه تنګ شوی تاسو ګورئ خلک د ارسنال خلاف لکه حکومت هر اقدامات خلاف روزي او جلسې رضان رسي سوای په دې نه اخو ټیک خبره ده خبره صحیح ده چې لکه ټیک ته منګای دا ډیره زیاته دغه د خلک تنګ شوی دي خو هم دې خلکو ووټ ورکړی دی زما چې یاره د سیسه دغه نه دی پکار غیر جمهوریت دغه نه دی پکار چې او نه زما د خیال چې دا جلسې به حکومت ته نقصان ورسي نو هم دې خلکو ووټ ورکړی دی او ووټ چې دی دا بهترین دغه دی چې د ووټ په ذریعه باندې عوام ولګي او هغه خلک چې دا چا ورسره زیاته کړی دی مهنګایي راوستې دی دغه دی هغه د ووټ په ذریعه باندې ریجکټ کړي نو دا د ټولو نه بهترین انتقام دی سګوري تاسو کوم جلسه چې کوم په 22 نن چې کوم په اسلام آباد کې کیدونکې ده هغه په خپل تاسو کوم خلک لاړل د تاسو ولې حالات تاسو ګوري
نن په پیښور کې جلسه ده پی ډی ایم جلسه ده هلته هم ډېر خلک په ګڼ شمېر کې چې دی حالانکه د کرونا خطره حکومت ویلي مو خو بیا هم اپوزیشن یو خپل موقف اپناو کړی دی چې یاره موږ به جلسه کوو نو هغې کې به یقینا زما په خیال چې ډېره زیاته ګڼئ ځکه چې پی ډي ایم کې غټې غټې سیاسي ګوندونه شامل دي او دا دی چې زما په خیال عوامي نیشنل پارټي چې دی نو هغه دا جلسه یو قسمه هوسټ کوي نو په ډېر ګڼ شمېر کې چې دی خلک وله تللی دی او زه وایم چې هم دې خلکو موږ به دا ووایو چې یاره دې خلکو هم حکومت کړی دی پیپل پارټۍ حکومت کړی دی مسلم لیگ کړی دی خو په صحیح معنو کې عوامو ته هغه ثمرات نه دي میلاو شوي کم چې پکار دي کم چې دغه دي وخت په وخت باندې د اسټابلیشمنټ سره هم دې خلکو مطلب دا د ډیل کړی دی عوامي بایپاس کړي دي اوس دې لګیا دي انټي اسټابلیشمنټ بیانیه چې دا هغه اپناو کړي ده نو دې خلکو چې دي عوام بایپاس کړي دي ګورې سر مزید چې کوم څو کاله پاتې آیا دې کې بهتري راشي یاره موږ خو وایو چې الله دې تعالی دې کړي چې یاره بهتري راشي خو چې څو پورې عوام چې دي عوام دا خلک بایپاس کوي او دغه مختلف نورې لارې ځان له ګوري د هغې په ذریعه باندې په اقتدار کې راځي نو هم د دې خلکو به انشاءالله دقه حلي ولې چې اصل شی چې دی اصل منبع چې دی هغه عوام مننه جی مننه زموږ سره ښکلی خان برکت علي صاحب د پی ټي وي نماینده موجود و هغه ډېرې ښکلې خبرې اترې وکړې تاسو وکتل د دې سره موږ د پی ډي ایم پېښور کې چې کومه جلسه د هغې حوالې سره هم خبرې اترې وکړې دا وخت تاسو زه ښیم د جماعت اسلامي چې کومه جلسه په ګراسي ګراونډ کې روانه ده هغه تاسو ته ښیم دلته کې امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب هم موجود دی هغه به هم دلته کې تقریر کوي او هغه به خبرې اترې کوي د عوامو سره هغه به هم تاسو انشاءالله ښیو زه مخکې ځم انشاءالله تاسو مخکې آگے خلاف ایکشن پکار دے لیکن پوری تعلیمی ادارے منتوئی اور دین معصومان میں مزید ہے کوئی تاکہ ہمارا دلیل کا یہ بہت تو لاکھ گنا والے کو پاتشی البتہ اس بات میں حکومت کی اچھا سره کمپرومائز نہ کرے زمان پر سواب کے دوسرا سرکاری ادارے دی اگر ټول ادارے دی حکومت مفروض کړی دي سیاسي مداخلت پاکي ډیر زیات ده وزیر اعلی دی او څومره ایم پی ایس دي هغه ادارې خپل کار ته نه پرېږدي دا ټول د هغو پر مکرم باندې دي او که چېرته د هغو څه پروګرام وي نو دلته ډېرو ادارو ملازمینو ته باقاعده د هغې حاضري اخیستی کېږي او دا ټول ملازمین مجبوره کوي چې زموږ د فلانکي جلسه یا د پروګرام راځي زه په آخر کې ستاسو د ټولو بیا شکریه ادا کوم او د الله تعالی نه دا دعا کوم چې دا زموږ شان جلسه دا د دې ملک د تقدیر د بدلولو ذریعه وګرځي دا په دې ملک د اسلامي انقلاب د راتلو ذریعه وګرځي وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین उठे हैं चोरों जग की हर एक विश मिटाएंगे चले हैं इस्लामिक मूवमेंट सूबाई सदर नईमुद्दीन एडवोकेट से सूबाई जिंदगी सदर मुजाहिद फारूक एडवोकेट और मदरसे एडवोकेट तबहर रागले हुए वगैरह मौजूद थी जो हाफिज सलमान फारूक का बिला ताकीद दावत और कौम तो जमात इस्लामी सूबाई आमिर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से का जगराशी और जमात इस्लामी जिला स्वाद ज़ेर एहतमाम दियाज़ मुशान जलसे का मुखातिब शी मोहतरम जनाब मुश्ताक अहमद खान से अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा बढ़ाएंगी ढलेगी शामें गम फजाएं झूम झूम जाएंगी सुकूनो चैन आएगा नूरे ला इलाहा से ये दिल जगमगाएगा नूरे ला इलाहा से ये शहर जगमग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम कायद इन्क़िलाब इस्लामी जनाब सेनेटर सिराजुल हक से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हमीदुल हक से अमीर जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट स्वात खालिद हुसैन कांजू से कायद नौजवानान सदर JIU जिला स्वात मोहम्मद अमीर खान से मेहमान स्वात कायदीन जमात इस्लामी हजरात उलमा किराम
د سواد د دې پښتني خاورې سوچه پښتنو مخلصه مسلمانانو د اسلام خادمینو د پیغمبر عاشقانو زه ستاسو په دې کامیابه جلسه باندې تاسو ته مبارکباد وایم د جماعت د سواد نظم او د جې ایوب نظم ته مبارکباد وایم او دا کامیابه جلسه د دې خبرې مظهر دی چې سواد د جماعت اسلامي ګړ دی ګړ دا کامیابه جلسه ریفرنډم دی د پی ټی آی د ناکام حکومت خلاف دا کامیابه جلسه عدم اعتماد دی نو کانفیډنس دی د پی ټی آی د عوام دشمن پالیسو خلاف او دا زمونږ د اسلامي انقلاب یو اهم سنگمیل دی دا کامیابه جلسه ایضا امیر ضلع چې کوم مطالبات پیش کړ بالخصوص 33% سواد باندې سیکشن 4 یونیورسٹی بلډینګ داغه عدم موجودگی او په جنگلاتو باندې د سواد د باشندگانو مالکانه حقوق زره دې مکمل تایید کوم او د سر په فلور باندې ان شاء الله تاسو د आवाज ته کوم ورو دا حکومت راغلو دونیم کاله مخکې په اقتدار کې او دی وی چې موږ یو نوی پاکستان جوړ یو داسې پاکستان چې په هغې کې به 50 لکه کورونه ورکړو یو داسې نوی پاکستان چې 1 کروڑ نوکرۍ به پکې ورکړو یو داسې نوی پاکستان چې 200 اربه ډالره به د بار ملک نه راوړو او غله به جیلونو کې اچو یو داسې نوی پاکستان چې پروتوکول کلچر به پکې نه او